لیاقت خان تاسو دې ټیم د نوخار آرمرکالونی فیس 4 کې ولاړ یې دلته ملاقات وشو. څه به وایي چې دلته دومره ښایسته ایریا، غرونه، سرسبز و شادابي، نوجوانان لګیا دي، لوبې کوي او خلکو همدورفت دی. دا سوسایټي چې کومه جوړېږي دا د پاکستان آرمي د آرمر د زیرنګواني جوړېږي. دا یو لویه کالوني ده. دا تقریبا 1000 کنال باندې مشتمل ده. دې کې روډونه تاسو وګورئ، د دې تاسو ماونټنز ویو وګورئ، دې کې خلکو کورونه هم شروع کړي مختلف ځایونو کې. دا د نوشهره ضلع دپاره د یو لوی د ترقیاتی مثال به انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به دا دې دپاره چې چا انویسټمنټ کړی دی هغه به پکې ډېره فایده او انشاءالله تعالی چې په کوم سپیډ کې دې کې ډیولپمنټ روان دی دا په دې ټایم کې ما خیال دی چې ټول نه فاسټ په دې علاقه کې دا جوړېږي. او دلته کې پارکس هم دي، په دې کې روډونه ډېر کولاو دي، چې کوم دغه دي ریزیډنشل ایریا ده د هغې سټریټس هم ډېر کولاو دي. انشاءالله دا یو لوی نشاني دی کامیابۍ چې دا د کوم کنسټرکشن دی هغه د معیار مطابق دی او دا به لوی مخکې روانې کرښې وي. اوس هم په دې کې بلا پلاټونه سیل شوي دي او چې کوم شی د پاک آرمي نگرانۍ کې جوړېږي هغې هسې یو لوی خپل مقام چې څنګه ډي ایچ ایز دي یا چې کوم ځای سوسایټي جوړه کړې نو ټوله کامیابۍ طرف ته لاړې دي. امید دی چې انشاءالله تعالی دا به هماغسې ترقي کوي. با اعتماد اداره پاک فوج د هغې نګرانۍ لاندې فور آرمرکالوني اوس سوسایټي روان دي، پلاټونه پکې ډېر لاړو، پکې پلازې پکې جوړ دي. پیغام څه وکړي انویسټر ته او څوک خپل کور جوړول غواړي؟ نو زه خو دا ټولو ته دغه یم چې ځکه چې دا یو داسې اداره ده چې دلته خو پیسې د چا نه ډوبېږي، ځکه چې دا د پاک فوج نګرانۍ کې روانه ده، د سوسایټي ده. نو هغه چې کوم ځای کې جوړ کړي خو په تکمیل ته رسولي دي. او بل دلته کې چې کوم دا رازق دی، غني دی، نو دی هم خلک دی او دی هم صحیح خلکو سره ډیلینګ هم صحیح دی او دی کې د چا انویسټمنټ د ډوبېدو چانس بالکل نشته. انشاءالله تعالی چا چې نن انویسټمنټ وکړو کال یو 2 کاله کې هغه ډبل یو دغسې په وخت سره به نور هم زیاتېږي. نوښه خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ نوښه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې کوم خلک تنګو ځایونو کې دي او کورونه پرې تنګ شوي دي، نو پکار دی هم په دې علاقه کې وکړي. دی د ورشو مخکې دوی وګوري. زه چې غواړم ما خو وکتل ډېر خوبصورته ځای دی، د دې اټماسفیر ډېر ښه دی. دا هم نه ده چې دا تنګ ګلیانې دي، دا کولاو ځای دی، ښه ماحول دی او ریټونه هم ډېر مناسب دي.